سلامونه یارانو. څو ورځې مخکې زما د یار دلاور خان او دغه را سره وطن اجي دی اکسیډنټ یې کړی و. د ده اوس هم د ډېر مضبوط بیلټ دی که څه شی دی دا لګېدلی دی ملا ته. ملا هم کرک شوې وه او پوښته هم کرک شوې وې، خو ژوند ورکول او مرګ دا د الله پاک په اختیار کې دي، د دې د انسان سره هېڅ تعلق نشته. زه په خپله هم روان یم انشاءالله سعودي عرب ته ورځ نیمه بعد، او د هغه ځینه به ورله عمره کې مې ورته دواګانې کړې وې، ویډیو مې ورته رالېږلې وه، او بیا به م عمرې له ځمه دوا به م ورته کوم چې زما څومره مسافر څومره ملګري غږ اورئ، زمونږ یار ته دوا کوئ چې الله وله روغ صحت ورکړي او خپلو بچو دپاره او د خپل ژوند د حلالې مزدورۍ دپاره راغلی منن. دا کوی ورته وایي، کوی که نه باړه کې ورته کوی وایي، کوی بازار غالبا. نو راغلی مالته ډېره مزیداره علاقه ده، خو کاش چې امن وي، ځکه چې پر سکون نه د اوازونه شته نه غویمې شته، هېڅ هم نه، خو چې امن وي الله، ځکه چې بس کلي کیکر دی یو کیکر خواته کښېنه ښایسته سوری به د باندې لګي. نو زمونږ یار ته سره خصوصي دوا کوئ چې الله وله روغ صحت ورکړي. دلاور خان الله دې ښه که یاره. زه خو د بچو په واده کې په زبیر په کویدن کې ګډ شوم، چې خلک وایي ګډ شوی دی، مې ظالمانو چې خوږ شو جو خفګان مې کړی و، اوس چې خوشحالي ده چې خوشحالي به وکړو. دا را سره ټول د دیزي کشران ناست دي او دا را سره مشران ناست دي ماشاءالله. علاقه درته لږه بار ښیم، زه ورځم لکه تاسو کښېنئ ښه. دا چې کوم دی بار ډېره مزیداره شړې غونته کې علاقه ده، ډېره خوند کوي. فاروقه سلامونه. جومات دلته په حجره کې خپل جومات وي، دا وګوره ماشاءالله. دا ټول ښکلي ښکلي کیکران او پیلډره پکې روانه ده. پیلډره زما چې کوم ګاډی ډېر خوښي جوه غار ځای ځایونه ما ځایونه دا د شګې شګې خوړونه او مزیدار مزیدار کیکران، کیکر وایي دې ته که نه، مزیدار مزیدار کیکران. 15 کاله مخکې زه دلته راغلی وم، د دې دلاور به یې والد صاحب وفات شوی و، الله دې وبخي. 15 کاله بعد رالم، روډونه موډونه هم ټیک دي، ماحول هم ټیک دی. نو څومره ملګري چې زما ویډیو ګورئ نو بس د امن سوال کوئ او زما د غیار سوال کوئ د ټولو مریضانو دپاره چې الله ورله صحت ورکړي. او دا ماشاءالله ښکلې علاقه ده. څه نوم دی؟ نه ستاسو نوم دی مړه؟ زما قدیم نوم. ها قدیم او متوسطه؟ ریاض فیاض ماشاءالله قدیم به یو فیاض به هم را سره ولاړ دی. فاروق خو زما سره یې ملګری مې دی. نو ډېره ښکلې علاقه ده. بل د دې ځي د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په دې علاقه کې د هر سړي د کور سره دا حجره وي، دومره غټه حجره دی ته وګورئ. بیا په حجره کې دغه خپل جومات وي دغه. نو دا د پښتنو هغه روایات ژوندي ساتل دي او د مینې اظهار هم وي چې د سړي خپله حجره وي او خپل کور وي، دا ډېره بهتر وي. ډېره مننه، خوشحاله شئ. او بس وطنه ستاسو خپل کلی کم یو دی؟ ښه 15 کیلومتره مخکې 15 کیلومتره چې کم دی نو وطن للې مخکې دي، او دا د دلاور للې بس خپل کلی دی. ابۍ کلی چې ورته وایي، ما ورته وایي پېښور ته چېرته نږدې کډه ویسه، نو نه دا مې ابۍ کلی دی، نو دا مور او پلار د مخه کلی هم بیا ډېر خوږي. ډېره مننه، الله دې صحت درکړي. ښه دا د پی ټي آی چیرمین صاحب دی او د راغلی دلاور لرې خواته یې دلته نږدې یې ښه د تره زوی دی. نو بس دا داسې بیا خو وشوله. امیر صاحب هم را سره ناست دی، هغه کاکا مو د سروټۍ مو خوړله. لکه خبره مې دغې پورې کوله چې دلته د چا کور وي نو حجره وي، او حجره زمونږ د پښتنو روایات دی، حجرې دي لکه غټې حجرې دي، په حجره کې بیا خپل جومات دی. دا ډېره مزه کوي. او بس خدای دې دلاوره صحت درکړي، دعاګانې به راته کوو. الله په امان. سلام علیکم.